رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. وفي مقام آخر قال الله تعالى وتبارك: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أما بعد، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وين؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله
وعطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين. ډیر ګران قدر د عزت او د احترام لائق معزز علماء کرام بالخصوص علامہ محمد جاوید جلالی صاحب، زمون ګران قدر عزت مآب علی جناب علامہ محمد ابراہیم صاحب، او د دې عزتمند او بختور کلی د عثمانزئی د چاپیرچل اوسیدونکو پښتنو ننګیالو مشرانو کشرانو د بهرنا راغلو ډیرو قدرمندو ملمنو چې د پېښور ښار نه پکې هم ډیر ملمانو حضرات راغلي دي. الله جل جلاله سره زمان دواړه جهان ښایسته کا. چونکې زما شوګیر ډیر دی، زما محافل زیات دي، په دې وجه باندې تکاوټ مې ډیر زیات دی. خو ابراهیم صاحب یو نیمه میاشت مخکې ما سره په دې حواله باندې د چا په وساطت رابطه کړې وه، او دا خپله خوش قسمتي ګڼم چې ستاسو غوندې درانه خلک مې ولیدل، او یو ډیر ولی کامل یو ډیر لوی شخصیت حضرت سیدنا حضرت قبلہ فقیر شاہ بابا جی رحمت الله تعالی علیه د مزار شریف سره او د الله په کور کې زموږ ستاسو ناسته نصیب شوه. دا میاشتم اخیسته میاشت دې ته د رجب میاشت وایي، زبرګه میاشت ده. لږې خبرې به کوو، خو الله دې زما او ستاسو د نجات سبب وګرځوي، او رب العزال له د خپل محبت او د رضا رنګ ورکړي. الہ العالمین قرآن کریم کی فرمائی والعصر، زما دی په زمانہ قسم بھی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان چې دی د خامخا په نقصان کې دی. الا الذین آمنوا، بیا الله تقسیم وکړ، څه خلق نقصان سره مخ شو، څه الله نقصان نه بچ کړل. الا الذین آمنوا، سوا د هغې کسان نه چې ایمان یې راوړی، د رب فرمایي دا خلق نقصان کې نه دی، دا نه نقصان نه بچ دي. وعاملوا الصالحات، او نیک اعمال کوي. هغه څوک دی چې ایمان بچاله ورکړي، مسلمان لر ورکړي ایمان تا دی. الله موږ او تاسو له د ایمان دولت را کړی دی. الله دا مسلمان او مؤمن چې دی نو دی د نقصان نه بچ کړی دی، د ایمان په دولت مالا مال کړی دی. بیا الہ العالمین په دې کې درجه بندي کړې ده. ہر انسان د ایمان مطابق چې دی الله جل جلاله هغه له یو مقام او مرتبه ورکړې ده. د چا ایمان لږ کمزوري وي، د چا ایمان ډیر کمزوري وي، د چا ایمان وړې درجې والی، د چا ایمان مکمل درجې والی. بیا دا ایمان چې دی نو دا په یو څو خبرو پیژندې شي. د ایمان اول معنی خدا ده چې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. څنګه چې د اسلام 15 ارکان دي، داسې د ایمان 2 ارکان دي، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. دا لازمی چیز دی. بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې ایمان د 2 خبرو نوم دی، بین الخوف والرجاء، چې دا د امید او د یری په منځ کې دی.
د الله نه به دومره یریږي. اوس په ورځ د قیامت چې 1,00,000 پیغمبران جړا کوي نو دا به د ګناه په سبب کوي. دا خو زموږ تصور نشي کېدی. انبیا ولې جاړي؟ هغه بېنیازه دی او دا جړا د ذوق ده، دا د مینې او د محبت جړا ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې که چرته داسې وشي چې بغیر د پیغمبرانو نه الله جل جلاله په ورځ د قیامت اعلان وکړي چې ټول جنت ته ځئ، یو سړی به جهنم ته ځي، نو مبارک فرمایي زه د خدای نه دومره یریږم چېرته دغه دوزخي زه نه یم. او چې بیا د الله رب لا یزال دی رحم او کرم ته وګورم، ان رحمتي سبقت علی غضبی. رب فرمایي زما غصه که هر څومره ډېره شي خو چې د رحمت هوا پرې راشي زما غضب یخ شي. زما رحمت چې دی نو د سبقت کړی دی په غضب باندې، دی وړاندې دی، د غضب نه وړاندې دی. د دې وړاندې مقصد څه؟ غضب که زما هر څومره زیات شي زما رحمت نشي را لاندې کولی. ذکر فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. او د الله خبرې ټولې رښتیا دي. فرمایي زما ذات دومره لوی دی چې ګورې کله ما نه امیده نشي. زه یو بخونکی بادشاه یم، زه انسان ته ګناهونه معاف کوم. ایمان بیا په دوو خبرو تللی شي، څومره چې په انسان کې حیا وي. عقاید جهان فرمایي د حیا او ایمان چې دی دا د یو کور اوسیدونکي دي. حیا او ایمان چې دی دا په یو مکان کې اوسیږي. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. حدیث مبارک کې عقاید جهان فرمایي چې کله د حیا لاړه شي بیا دې څه خوښۍ کوه. نو حیا چې دی دا د ایمان علامه ده. که حیا ډېره و ایمان ډېر دی. او د حیا تعلق چې کوم دی نو دا د ادب سره دی. چې کوم سړي کې حیا وي د کې به ادب وي. چې کوم سړي کې حیا وي او چې کوم سړي کې ادب وي نو دا د حیا دلیل دی. او د حیا تعلق د سترګو سره دی. ادب څه ته وایي؟ د ادب لغوي معنی د حقدار ته خپل حق ورکول. والد صاحب راغی ته کټ کې ناستي، والد صاحب را مخامخ شو او ستا پې نظر ولګېده نو زوی له څه پکار دي؟ او چې کوم سړی دا دوه کسان ما ته متوجه دي خو ما له جواب راکړ، زه خو به دعا کوم. دا سترګې چې ګر چاپېره تاویږي را تاویږي د ده ذهن تقسیم دی خبره نه اوري. چې تاسو ما ته مسلسل متوجه تاسو په خبره پوهېږئ. عار مې دې پوری کوم. والد صاحب راغی او بچی کټ کې ناست دی او والد صاحب د ته نږدې راغی او د ده پې نظر ولګېده نو بچي له څه پکار دي؟ نو دا پاسېدل چې دي نو دې ته مونږ ادب وایو، ځکه چې دا د دې پلار حق دی. دا د دې والد صاحب او چې هغه ورته ولاړ او دی ورته ناست یو نیغ نیغ ورته ګوري موږ څه وایو دا څه شی دی دا هلکه بې ادبه دی. نو چې کله د ده نه ادب لاړه نو پوه شو چې د حیا سره تعلق نشته او چې چا نه حیا لاړه نو پوه شو چې د سره ایمان نه پاتې کېږي. ځکه ایمان یو ډېر ښکلی څیز دی، رڼا ده. زمون شریعت چې دی الدین کله ادبون، زمون دا دین چې دی دا ټول ادب دی. دا څه شی دی جی؟ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د خپل دور یو ډېر لوی جرنیل و. دا یو داسې شخصیت و چې د احد په میدان کې عقاید جهان صحابو له عرضي طور یو شکست ورکړی و. خو په هغې کې د عقاید جهان د خبرې مبارکې کې لږ
کوتاهی د صحابو نه راغلی و د الله د یو لوی حکمت د لاندې چې حضور مبارک وفرمایي چې تاسو به د دې غره نه نه راکوزېږي تیراندازو ته ویلي هغې راکوشول او خالد بن ولید په بل طرف راتاو شو په میدان حمله وکړه خالد بن ولید ته الله ډېر زر ایمان ورکړ دا وجه دا و چې دی په دین اسلام نه وړاندې د کفر په حالت کې و د چرته حضور مبارک پسې د بې ادبۍ خبره نه وه کړې د بې ادبۍ خبره یې نه وه کړې زه مؤمن یم زه یم الله یو دی تاسو وایئ یهودی وایي الله یو دی تم وایئ الله یو دی یهودی کافر دی که مسلمان دی کافر دی که مومن دی آواز بیا مرانه غی هغه ته کافر وی او ځان ته مومن وی څه مسله خو به وي هغه هم د الله وحدانیت مني زم د الله وحدانیت منم دا کوم شی چې را شړلی دی دا ما تاسو ته شیطان وایو په خبره پوه شو د خدای کور روان کړي د خپل کور خو وران دی اوس په مونږ پسې شوی دی دی چې خدای را شړلی دی دی ګوره اوس هم د الله د وحدانیت قایل دی چې الله یو دی الله د دې شیطان نه پس ناراضه شوی دی هغه سبب وجه راته وښایه اوس چا جواب راکړه د خدای دواړه جهان اخیسته کړي نن سبا چې لوی دورې ته کم شیخ الحدیث ناست وي هغه ته یا 15 کسان ناست وي یا 14 ناست وي زیات نه زیات 200 300 هسې خبره کوو او دته څومره ناست وو په اسمانونو کې په عربونو ملایک به ورته ناست وو په عربونو ملایک د ده نه الله پسې ناراضه شو د چا بې ادبي کړې وه ده د پیغمبر عزت نه دی کړی ده د پیغمبر احترام نه دی کړی رب العزالو فرمیل فخرج فانک رجیم وځه ځکه چې زه خو محتاج ستا د عبادت نیم زه خو لایق د عبادت یم مولا کریم خو لایق د عبادت دی محتاج خو نه دی څنګه لایق دی مونږ چا پیدا کړو ژوند چا راکړ دولت چا راکړ اولاد چا راکړ ایمان چا راکړ قرآن چا راکړ دین اسلام چا راکړ سرور کونین پشان جانان چا راکړ بیا خو لایق دی چې عبادت یې وشي که نه که نه نه لایق دی چې عبادت یې وشي که نه خو بادشاه دی وځه چې زما د پیغمبر قدر در کې نشته زه ستا په منځونو څه کوم بس دغه ځای نه را په مخه که اوس څوک د ده په لار روان دي په خبره باندې ورسېدی چا کې چې د پیغمبر عزت او احترام نه وي نو ده ته دا شی د شیطان نه په میراث کې پاتې دی هغه د ده خبره غلي چې دې خبر لګورې زور ورکه عقائد جان فرمائی من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی بل روایت کرے فإن الشیطان لا يتمثل بی صورتی چاچه زه په خوب کې ولیدم زی لیدلم عقائد جان بل فرمائی من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظة قربان د حضور د ذات نشم تاجدار حرم فرمائی چاچه زه په خوب کې ولیدم انتظار دې کوي زرد چې ما به په ویښه باندې وویني ګوره د مینې اواز چې سړی راکړي زه خوشحالېږم که زما خو پې روح خوشحالېږي که چې د مینې اواز راشي من رآني فی المنام فسیرانی فی الیقظة چا چې زه په خوب کې ولیدم انتظار دی کوي زه د چې ما به وویني زه د چې ما به په ویښه باندې دا پیغمبر خلک په ویښه ویني وایي او اواز رانغی او عقاید جهان ته دا خبره ثابته کړې ده چې دا پیغمبران دنیا کې تصرف کوي او هغه پیغمبري نظر غواړي لکه د معراج په شپه چې عقاید جهان 1,00,000 انبیا په بیت المقدس کې لیدلي دي که دا ستا په مخ پرده د ستا عمل دی که دا ستا په مخ پرده د ستا عمل دی اشنا ووره د یار مخ ته پلو نشته تاسو وګورئ د زلیخي چې عزیزي مصر سره واده کو نو په خوب کې څوک لیدلی و اواز رانغی
نو تپوس یې وکړو ته څوک یې؟ نو یوسف علیه السلام ورته وویل زه عزیز مصر یم. نو په هغه خیال زلیخې بیوي د عزیز مصر سره واده وکړو، هغه مقصود او مطلوب هغې ته میلاو شو. اول په خوب ولیده، ډېره موده بعد بیا یوسف علیه السلام په ویښه ولیده. خدیجة الکبرا زمونږ ستاسو مور ابی رضی الله تعالی عنها، تاسو به ګورئ ما سره کار کوئ ښه ځکه چې جنریټر مو داسې را پیدا کړی چې 15 منټه کې بندېږي او 15 منټه کې کولاویږي، خو تاسو به کار جاري ساتئ. په دې وجه ما د خپل جمعې منزله سولوال انجن اغستی دی او په 3 لکه مې له ډیګونه اخیستي دي، ځکه چې دا کوم سړی چې په خوب ودي شي دی خو هم راپاسوي که نه. زما نه وړاندې دغه زموږ دا ورور څه دی، څه نامه ده، حسنین نامه ده که څه نامه ده، هغه غریب ورته ډېر وي چې شاه به سبحان الله وایي الحمدلله وایي. ما ته مولانا صاحب دا د الله په فضل باندې کېږي، د الله په کرم باندې کېږي. بختور هغه جبر چې د الله ذکر پې باندې وشي. خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها خوب ولیدو، اسمان رڼا راله، ټول عالم کې خواره شوه. خدیجة الکبرا فرمایي زما غېږ ډکه شوه. سهار شو، ورقه بن نوفل له لاړه. ورقه ما بېګا خوب لیدلی دی، خوب کې دې څه لیدلي دي؟ د اسمان نه یو رڼا راغله، د عمل کې روښانه کړ. ورقه ورته مبارک دې شه، ستا دریم خاوند به پیغمبر وي او نامه به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وي. او حقیقت هم دا دی د سرور کونین خبرې رښتیا دي. عرض مې دې پوری کوم، زه مؤمن یم، د الله وحدانیت منم. یهودي کافر دی، د الله وحدانیت مني. کافر پسې شي شو. اوس به تاسو په خبره پوه شئ. خو که دغه برګې ټوپۍ والا ما ته مخامخ وکړه بس کار سمېږي. دغه اصل کې دا ټوپۍ دي 5-6 قسمه نه چې تو شي بس ټول ملک ځان سره تو کړي. ما ته متوجه یې؟ هر مې دې پورې کوم. یهودي کافر دی او زه مؤمن یم. هغه هم الله یو مني، زم الله یو منم. اوس د الله په ذات منلو باندې یو د الله ذات یو سړی مني، بیا به هغه مؤمن زه به مؤمن یم. په ما او په هغه کې د کافر او د مؤمن فرق څه پیدا دی؟ دا د سرور کونین په ذات پیدا شوی دی. بابا نه دی ویلي معشوقې د عاشقانو دین ایمان وي، معشوقې د عاشقانو دین ایمان وي. زه به چاله خپل دین ایمان ورنکما. معلومه دا شوه چې څنګه حاجي صاحب د کعبې نه طواف کوي، داسې ایمان د سرور کونین د ذات نه طواف کوي. سپوږمۍ د انور نه شفاف، سپوږمۍ د انور نه شفاف، نور مونده ستا نه شفاف. او ته یې کعبه د کعبې، کعبه لتا که طواف. سپوږمۍ د انور نه شفاف، نور مونده ستا نه شفاف. او ته یې کعبه د کعبې، کعبه لتا که طواف. دغه وایي غمجن و چې په رڼا کې سپوږمۍ خو بیا انور مخ د دلبر ته نه رسېږي. که د یار د مخ رڼا شي په انور بنده، بیا د انور رڼا به چرته نه رسېږي. بیا د انور رڼا به چرته نه رسېږي. اصل کې ایمان چې دی دا د حضور ذات منل دي. چا ذات منل دي؟ ټول جو کرتی درود شریف وایي. اللہ جل جلالہ لد ایمان دولت راکڑلو، بیا د ایمان په حواله باندې ګلونو د دې دور مومنان مسلمانان د شرق نه والا تر غرب پوری
द जुनून वाल तर शिमाल पूरी पा मखदस मकब की द टोली दुनिया मुसलमानानु ईमान राजम की यो तरफ ते पचाबड़ी की कीदा बल तरफ तद मदीने मुनव्वरे द जाना द यो सहाबी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान कीदा द टोली दुनिया ईमान द चा ईमान त नशी रसेदे टोल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला रसेदे शी निशी रसेदे ब्या पर सहाबों के अल्लाह इंतखाब करे दे तमा द मरगिरी सर बेमान खपशी और डिगुनु तो गोरो जनरेटर तो गोरा तो पता का जनरेटर खुदा डिगुनु नहीं चलेगी तो खबर पूछी सहाबा ब्या पसो किस्मती यो आगा सहाबा दी चे पे बैतुर रिदवान की द मदीने मुनव्वरे द जाना सर बियात करे रे आगा पिंजल सव सहाबे किराम दी ब्या प मकाम और मर्तबा की पदग पिंजल सवाड़ू की ब्या द बदर गाजियान दी चे 300 दियार लस्ती पदगे पिंजल सौ की ब्या दा 300 दियार लचीरी दा द लोई मर्तबे वाले दी ब्या पदगे 300 दियार लसवाड़ो की द मदीने मुनव्वरे द जानान सलूर यारान द लोड़ी मर्तबी वाले दी पदगे 300 दियार लसो की ब्या लस कसान डेर लुई दी चागे तो आशरा मुबशरा वेलेशी कि दुनिया की पेद जन जेरे रागले दे ब्या पदगे लसु की सलोर द लोड़े मर्तबे वाले दे ची द हुजूर यारान दी और ब्या पदगे सलोर के द यो मकाम डेर बुचत दे ची नाम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा ब्या दगा सिद्दीक द नबी मकाम ता निशी रसीदे अंबिया ब्या पा मुख्तलिफ दरजों बांधी दी अंबिया औलाक सलीर ज़रदी ब्या पदी औलाक सलीर ज़र अंबिया के दलोड़े मर्तबे वाला 300 दियार लस रसूलान दी आवाज़ ज़मीन रान गए हर रसूल नबी भी वो हर नबी रसूल आवाज़ राना गए हर रसूल नबी भी वो हर नबी डीएसपी वो पुलिस वाले को हर पुलिस वाला बगुरे डीएसपी नहीं भी डीएसपी वो पुलिस वाला को हर पुलिस वाला बा कदा देने दे जी हर रसूल बा नबी भी वो हर नबी बा रसूल ब्या पदगे 300 दियार लसवाड़ू की गुलुनो अल्लाह रज़ुल जलाल पिंज पैगंबरान उलुल आज़म पैदा किड़ी दी सुभान अल्लाह वाए ब्या पदगे पिंजो उलुल आज़म अंबियाओ की हर रसूल बा उलुल आज़म नबी हर उलुल आज़म बरसूल हम भी नबी बहुम भी उलुल आज़म बहुम भी ब्या पदग पिंजो उलुल आज़म अंबिया के अल्लाह रज़ुल जलाल जल्ल जलालहू द तमाम अंबिया सरदार द मदीने मुनव्वरे शानान गर्ज़वल दे खबर प्यार तमाम अशवा खबर है जी प्यार तमाम उस पर मक्के से के बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर खबर है पर हुजूर मुख्तसर करे दा खबर है तमाम करे दा
حضور شان ډیر لوی دی. عقاید جان فرمای من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی. شیطان د ځان نه مار جوړولی شي، خر د ځان نه جوړولی شي، وایه د ځان نه جوړولی شي، ستا د پلار په شکل راتلی شي، د لیکه په شکل دی راتلی شي، د زناور په شکل راتلی شي، د مارغه په شکل راتلی شي. خو عقاید جهان فرمایي چې دې ځان نه هر بلا جوړولی شي خو زما په شکل نشي راتلی. پیغمبر په شکل شیطان عقاید جهان فرمایي چې فإن الشیطان لا يتمثل بشیطان زما په شکل نشي تللی کېدی. دا زما په اوس یو سړی وایي پیغمبر زما په شانتې دی، نو عقاید جهان خو فرمایي شیطان زما په شکل نشي راتلی، او یو سړی وایي پیغمبر زما په شانتې دی، نو دته به شیطان نه وي. دا ګوره شیطان توهین، دا ګوره شیطان توهین دی، دته به شیطان نه وي. دا څه بل څه بلا دی یار، دا څه بل څه شی دی، خو په شکل د انسان کې راغلی پتې نه لګي. زما په خبره بیا هم پوره شوی. حضور زمون په شان کېدی شي، اول بیا هم رانغی مونږ د عقاید جهان په شان کېدی شو. سرور کونین تاجدار حرم فرمای انی ارا لست کاحد منکم، زه ستاسو کې چا په شانتې نه یم. ایکم مثلی، تاسو کې څوک زما په شکل دی. او کته دا خبره کوي چې پیغمبر خوراک کو زم خوراک کوم، سبا به زه تا ته یم چې فرعون هم خوراک کو، ستا پلار هم خوراک کو، ستا پلار هم روټۍ خوري، فرعون به هم روټۍ خوړه، ستا پلار هم خوب کوي، فرعون به هم خوب کو. نه که نه، زما پلار خو مسلمان دی. ته په دې باندې پیغمبر سره ځان برابرې چې هغه زما په شان خوراک کوم، زه د هغه په شان خوراک کوم. په ایمان یې ووایې، ایمان به خپل نه غر کوئ. جنتي سړی چې خوراک وکړي، جنتي سړی دی به واړه بول کوي، اواز رانغی، دی به غټ بول کوي. د جنتي مقام اوچت دی که د عقاید جهان مقام اوچت دی؟ د عقاید جهان مقام اوچت دی. دا د حدیثو په کتابونو کې راځي چې پلانکی صحابي چې کوم دی د عقاید جهان واړه بول وسکل، د پیغمبر وینې وسکله، د پیغمبر لاړې مبارکې په مخو لګولې، صحابه کرامو د عقاید جهان د پوزې مبارکې لونوالی په مخو لګو. د ما یو شعر واورئ، په جامه کې د انسان خلکو لیدلی، حقیقت باندې یو الله خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د د عقاید جهان په باره کې شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه په مدارج النبوت کې خبره کوي. بیا برسو که خیری خبرې کوو چې دا اولیاء څه ته وایي، دا به د قرآن کریم د دې آیاتونو نه روچت کو. په خبره باندې پوه نه شوئ؟ د چې ته ورته د قرآن دلیل ووایې، وایي رجي زما شیخ صاحب بل شان خبره کړې ده. څه وایي جي؟ نه پوهېږم دا خدای بولي که دا شیخ لوی دی. زما شیخ صاحب د دې بل شان ترجمه کړې ده. اوس زه تاسو ته ترجمه به کوم، خو ما ته به وچو صحیح دا د صحیح وکړو، دا د غلطه وکړه. ښه، ایاک نعبدو، یا الله موږ خاص ستا عبادت کوو، و ایاک نستعین، او خاص ستا امداد غواړو. ترجمه صحیح روانه ده؟ اواز رانغی؟ مونږ پیر بابا نه امداد نه غواړو، ستا نه مدد غواړو. اواز رانغی؟ مونږ د کاکا صاحب نه مدد نه غواړو، مونږ د پیر بابا نه مدد نه غواړو. غوره کاکا خبره باندې ځان پوهه وه، په کوم ټایم کې چې قرآن نازلېدلو په هغه ټایم کې پیر بابا و، کاکا صاحب و. نه چې دا وایي چې زه د کاکا صاحب نه مدد نه غواړم، خدای زه ستا نه، نو دا د قرآن کریم ترجمه ده. تاسو ماله جواب راکئ، دا ترجمه ده. یا الله موږ ستا خاص ستا مدد غواړو، د پیر بابا نه مدد نه غواړو. خدای دې کور روان کړو په هغه ټایم کې پیر بابا کوم دی و، دومره خو سوچ کوئ که نه؟
خو چې د چا پوزه توره ووینئ نو لور مو ته مخې ته هېڅ دا لوار دی په خدای یقین وکئ د چې دا سړي پوزه تورې دا به لواري او یو سړی نو عالم سره کېناسته د علماو دا مجلس یې ډېر خوښ شو نو راغی دی هغه ته وایي چې یاره مولانا صاحب زما یو بچی دی خو زه په شپې ډېرې نه شم تېرولی ما نه به یې په څو ورځو کې مولا کې وي په یو شپه کې اواز رانغی په یو شپه کې دا خو به په خدای چې ما خو به وګټې سړی راواستوله جي چې راواستو نو هغه ته یو ټکی وښودو و چې تا له څوک راشي ته به ته چې په دې کې اختلاف دی ته به څه وې خو چې دا ټکی درنه خطا نه شي لکه نن ورته یو ټکی ښایي چې دا شرک دی بس دا ټکی زده کړه دا څه شی دی شرک دی هلکه چې د ولي لاسونه ښکلې وګوره شرک یې وکړو که نه وګوره دا شرک دی که د ولي تندې ښکلې وګوره دا شرک دی که د مور خپو ته ټیټېږي وګوره دا شرک وکړو او که چار صدي په بازار کې 10 روپۍ پرېوتې ها ګلکار ورځ کې څو خښتې لګوي ګلکار عام ګلکار چې ډېر کمزوری ګلکاري د ورځې څو خښتې لګوي نه 15 ونه لګي دروغ مه وایې چې دی ځان ته نر وایي که نه او پکې اخلاص وي او چې کله وړو ولځي او کله غټ که ده له 500 مو لګولې نو خبره پوه نه شوې اوس یو سړی د ورځې زر خښتې لګوي نو دا ګلکار څو ځله خښتې ته ټیټېږي پاس کېږي نو هغه خو د ایمان نه پاک کو ځکه چې هغه خښتې ته ټیټېږي او پاس کېږي نو کافر نه شو هلکه خښتې ته څوک ټیټېږي په ښکلولو باندې سړی کافر کې اوس مې دا ماشومان مخې ته ناست دي چې په خدای ګرانه مسلمان پاتې شي چې زه د داسې کافر کوم چې په ایمان چې په ټول پاکستان کې ګرځي چې ځانه د مسلمانۍ سند هم پیدا نه کړي داسې د ځانه فضول خبرې دي بابا فرمایي خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور چې په کائنات کې څومره صفت دی د دې حقدار جناب محمد رسول الله دی نور چې کم کمالات راوړي دا د سرور کونین حق جوړیږي چې عقاید و جهان د کمالاتو خاوند دی او په ایمان یې ووایې د ما ستا خو داسې پیغمبر دی چې د کمالاتو بادشاه دی او چې د چا محبوب دی هغه سبحان الله ووایې که نه ځکه چې زه خو هم کتوله راغلی یم څه ما ته ګورې څه سبحان الله وایې راځئ ګلونو واورئ قرآن کریم کی رب لازال فرمائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی وچی عقائد و جہان دری درش کرتا معراج کڑے دے سو کرتا 33 بار یوزن بدن مبارک سارا جسد مبارک سارا اور بدیش کرتا اور روحانی طاقت سارا روحانی طاقت سارا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وجہ مدینہ منوری جانان یو مخصوص تیمو ہاں ٹرین کی مدینہ منوری جانان تنہائی کی ذات تشریف فرماؤ صوب بم دغه ټیم کې هغه دیلا مخصوص ټیم کې دوی مبارک متنور تلل او دوی مبارک فرمان جاری کړو چې مخصوص ټیم کې بزمازه ته ناراضي
आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई या औरत हुजूर मुबारक द तन्हाई द बार हुजरी द न लाड़लो बस औरत में रड़ सबर नश मावे राशन न हुजूर उगोरा चिदन समा मेलादा चिदन ना समा मेलादा लाड़म द हुजरी मुबारक वर मिलरिको द मदीनी मुनव्वरी जानान मखाम तशरीफ फरमा दे बाबा फरमाई माय मख्त पजवर जेर कतलिनो चे मख पकफन पटश अरमान रागे और बजे उची मासा हर सबा लीदले ओ द चामख मासा हर सबा चे में दुरुस्त और रस उन लीद दास्तामख चे में दुरुस्त और रस उन लीद दास्तामख आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई मां बरलरिक सरवर कौने मखाम तशरीफ फरमा दे चवर मिलरिक मावे क़ैद जहान ममानत तो किसी आयशी बीबी वाली दे वरलरिक सम मसला दा हुजूर मुबारक पमा गरजुन लरलू ज़कमरी तदन दाखिल शुलमा वलाणे में हुजूर मुबारक माँ दा सोच को चुस वाक़ई दो जहानो फरमिशी मोमिनान मोर इस्तिशी लारागले सब मसला दा वलाड़े मनो सरवारी कौन है पमा गरजुन लरलू ज़फर मज़म ज़वर रवान शुमा लाड़म दो मदीनी मनोवरी द जानान मखित की नासलमा मालक या रसूल अल्लाह हुजूर मुबारक को फरमाए सूखी मखा मख आयशा भी फरमाई सब हुजूर तो मखा मख के नास्तम हुजूर फरमाए सूखी मालक या रसूल अल्लाह आयशा सरवारी कौने फरमाए कमा आयशा मालक गज़द सिद्दीक़ अकबर लुरिमा हुजूर मुबारक फरमाए कम सिद्दीक़ अकबर मालक या रसूल अल्लाह दबू का हाफिज़ दे ताजदार हरम फरमाए खफन नशी सिद्दीक़ अकबर पी जन्मा न आयशा पी जन्मा न सिद्दीक़ अकबर पी जन्मा न आयशा बीबी पी जन्मा मुतवज्जी है अल्लाह आयशा भाई फरमाई थी जपोशम से बेटे मरा गई जपोशम से बेटे मरा गई तसरवारी कौन इंद दरबार न पमज़म ज़रूवतलमा बाहर उधर दम हाग टाइम तम इंतजार कूलू कल चित मदीनी मुनव्वरी द जानान का मखसूस थे मुखतम शलो माँ वरलरिक हुजूर मुबारक आवाज रा काशी बीबी दन राजा आयशी बीबी दन राजा जलालम द मदीनी मुनव्वरी द जानान मुखी तकीना सलमा कल नास्ते मनो हुजूर मुबारक को फरमाए आयशी इमाम को कुछ लब्बैक या रसूल अल्लाह वही खफशवी पर मखुलन खफगान प्रोते हुजूर मुबारक को इदा खबर हो कल जमा उख के जमा दे इख्तियार न हुआ थे और स्तुर्ग में धार हुआ ली
उम्मी जड़ल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। हुजूर फरमाइल वाले आयशे विद अल्लाह पैगंबर अज़ाग बीवी मच खपल खावन में न पेशनी जमा खुस्ता सुदरजा सरडी उम्मीद नवा मिस्तदी हुजूर फरमाइल से चल शे दे लगल हज़ौड़ान रालमा मार्ज गजाय शबीबी माता सु फरमल निपी जन्म डामेद बाबान वागस तासु फरमल ने पे जन्म खैर जानशी बीबी खफकी गमा तबदा से टेम की रागली चिता तबद पस्मक अख्तारे दलमा खुबदगते बगी पाला रंग जलाज पला मकान की मिल मकड़ो मा कल कलमा अल्लाह दास की मिल मकी शहागज़े अन अंबिया वरद लेशी नेसान वरद लेशी और नहागज़े तो फरिश्ते वर्ग लेगी ज़दला मकान कल कल मिल मशमा आगा हुस्न खूबा अंदर नशर मिगी आगा दुलिश दुला अंदर नशर मिगी लेकिन इखलास सुभान अल्लाह वाए ज़ोदी ज़ारश मदतुर सुरगुयारा चिदस्तुर बुखावंदान दर नशर्मीगी पजामा पजामा फकीर हागा बादशाही चिदस्म की बादशाह अंदर नशर मिगी चिद ज़ुल्फ़ी चिद ज़ुल्फ़ी चिद ज़ुल्फ़े शाह महबूब दिला सुचत के उसके सोक पे इखलास रवई दा रिश्तुने दे और कता रे शुंड पसर सुभान अल्लाह वे करना ते शुंड पसर तो जमा मजलिस में खराब की लड़ा लतन नबवाए सुभान अल्लाह खान चिद ज़ुल्फ़ी चिद ज़ुल्फ़ी चिद ज़ुल्फ़े चिद ज़ुल्फ़ी चिद ज़ुल्फ़ी चिद ज़ुल्फ़े चिद ज़ुल्फ़े चिद ज़ुल्फ़े चिद ज़ुल्फ़ी 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 इंशाअल्लाह का खैर लग पाती शोडीर पाती फिर इंशाअल्लाह का खैर लग मलगिरी वैलो वालदी चिद ज़ुल्फ़ी चिद ज़ुल्फ़ी चिद ज़ुल्फ़ी चिद ज़ुल्फ़ी बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त बुशा बिजमालिही हसनत जमील खिसालिही सल्लू अलैहि व चिद ज़ुल्फ़ी पंजाबिन कल ख्वारिशी हम खुल दकिन अंदर नशर्मीगी ज़िज़ार शमा दतूर सुरग यारा चिद सुरग खावंदान दर नशर्मीगी पजामा पजामा द फकीर आगा बादशाही चिद ज़म की बादशाहान दर नशर्मीगी मरतबीना शिमलग जिनो इंसान दर
मदीना चे मलक जिनो इंसान दर नशर्मीगी चे पसरा चे पसर दे ताज खत्मी नबूवत को दजड़ सर मुरसलान दर नशर्मीगी पवड़ा पवड़ा जब किस्सा सना सिपतली द हसीन जिज़बान दर नशर्मीगी जब किस्सा सना सिपतली द हसीन जिज़बान दर नशर्मीगी रुख में पतन की ना करार दे या नबी रुख में पतन की ना करार दे आवाज़ बढ़ा के रुख में पतन की ना करार दे गरमान मदीना खार दे अरमाल लरम साद हरमाए बार बार हबीबा क्रोजुदाई में सड़कलमाए बार बार हबीबा अरमाल लरम साद हरमा क्रोजुदाई में सड़कलमाए सजदा हिरात अंगार दे या नबी सजदा हिरात अंगार दे औज़म गरमान मदीना खार दे या नबी रूह में कार दे या नबी ज़म गरमान मदीना खार दे या सिद्दीक बलख्वा उमर यादी ज़मान हजरत उस्मान अली हैदर यादी ज़मान हजरत उस्मान अली हैदर शाह यादी हजरत उस्मान अली हैदर सुमरा खिस्ती हर यो यार दे या नबी सुमरा रूह में पतन की ना करार दे आवाज़ आने दे गली रूह में पतन की ना करार दे गरमान मदीना खार दे बतबस्सुम दी जलबानू मौला दे मयल महबूब साब अदा गानू मौला दे मयल महबूब साब अदा गानू खिस्साद गुल नदी रुखसार दे या नबी खिस्साद गुल नदी रुखसार दे औज़म गरमान मदीना खार दे या नबी रूह में पतल की ना करार दे औज़म गरमान मदीना खार दे हसीन हरगिज़ नशम कबले इनका दमीने हसीन हरगिज़ नशम कबले इनका दमीने मातम मुर्शिद नद खोद ले वैदा मेला तासर इक़रार दे या नबी दा मेला तासर इक़रार दे ज़म गरमान मदीना खार दे ज़म गरमान मदीना खार दे या नबी रूह में पतल की ना करार दे
کنے گلونو دمینی و دو محبت مجلس تے زمگو استاسو ددی کے پی کے صوبائی امیر تحریک لبائی پاکستان حضرت مآب علی جناب حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی سے دامت برکاتهم و فیوزهم ہوئی تشریف وری اکڑلا دا اللہ دا رضا دا پارا دوکرت و مصر ملگری کی گئی حضور مبارک بم خوشحال شود دے استقبال میں مشی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ٹولے صلی اللہ رازی گلنو رئی دم مدینی منورین جانا نشتانو رئی انبیاء بانی اللہ لوئی انعام کرے رئی چی دچا حقیقت عاشی ابیت معلوم ندے چی دچا حقیقت عاشی ابیت ندے معلوم کرے دکا کا مولا فرمائی لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی زما حقیقت زما در رب نو بغیر چاہتم ندے معلوم چیز سوکیم چیزو دا چیزو کوئی یار خیسته دے نو دومره نه دے دے دا خپل علم مطابق لگیا دے یار دا غیر زیاد خیسته دے کہ صحابی وی یار خیسته دے دا قید و جہان دا حسن ترجمانی نه دا کرے بس دا خپل لیدو غمازی کرے دا خپل لیدو ترجمانی کرے دا حضور ترجمانی نه دا کرے دا حضور مبارک کہ صحابی چی حضور دومرا خیسته دے دا صحابی دا قول لا قید و جہان کروڑ ها درجی زیاد خیسته دے دا خپل علم مطابق حقوی حضور خیسته دے انبیاء صلحاء نبی نبوت معجزہ سوٹی کی دی نبی خبر اب ہوئی گئے نبوت او معجزہ عقائد و جہان تاجدار حرم نبی دے تو دد نبوت اور رسالت پر قرآن ثابت دے سبحان اللہ اور قرآن کریم تو حضور معجزہ دے ولی ولایت او کرامت دا دا قرآن حصہ دا سڑے ہوئی ولی نہ مانم دے قرآن نہ مانی ولایت نہ مانم دے قرآن نہ مانی معجزہ نہ مانم دے قرآن نہ مانی خبر اپو نشوے اس عام کرے او ولی رب فرمائی چی دا مومنان طول مومنان دی کچھ کم خلقو بانے ما انعام کرے پاگے کی دا طول نلوئی انعام نبوت تھے چاگا انبیاء دی اگر سوک دیجی من النبیین حدیث مبارک کے جناب محمد الرسول اللہ طولو آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کم آیت کی چی دا حضور مبارک دا نبوت ذکر شوے دے
د 1,00,000 د انبیاء د نبوت ذکر شوی او په دغه آیت کې د ولی د ولایت ذکر شوی عام سره او نبی چې دې کې فرق څه دی عقائد جهان فرمای القبر روضة من رياض الجنه د مؤمن مسلمان قبر څه شی دی आवाज رانغه جنت د جنت باغچه ده داسې جنت ته چې پاکي کې بسړې مړی نه بیا هم جواب رانغه نه مونږ چې خیر جنت ته لاړ شو په جنت کې مړی کو ژوندۍ به ژوندۍ وي او کافر چې جهنم ته لاړ شي دغه شان خبره کوي هلکه موږ د کافر د ژوند قایل ته د پیغمبر د ژوند نه منکرې کافر په قبر کې ژوند دی ته خو د پیغمبر د ژوند نه منکرې عقائد جهان فرمای ان الله تعالی حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق عقائد جهان فرمای چې الله العالمین پس مکه باندې د انبیاء خوراک حرام کړی دی پس مکه باندې الله د انبیاء आवाज بیا رانغه او دوی ته رزق ورکول کیږي دوی ته आवाज بیا رانغه دوی ته رزق ورکول کیږي زکریا سے پر تبیلی کے نصاب کې دا مدینی منورې دی مسافر خبره ذکر کړی دا چې سړی مدینی منورې ته راغی نو وګیو چې وګیو نو د عقائد جهان دربار رسالت ته راغی روزه مبارک کې تا حضور ته عرض وکړي چې انا ضيفك یا رسول الله زستا ملما یم زه ستاسو ملما یم نو سرور کونین تاجدار حرم په خوب کې ولیدو او عقائد جهان ولا په خوب کې روټۍ ورکا دا سړی وي ما عقائد جهان دیدار مو خوب کې روټۍ ورکا نیمه خو مې خوب کې وګړه خو چې را بیدار شم نیمه مې لاس کې موجود و نیمه مې لاس کې پرتا وه انفاس العارفین کې شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالرحیم سے شاہ عبدالعزیز سے پدیو خبر قائل دی کہ کل شاہ عبدالرحیم سے بیمار شو پا خوب کے اولا شاہ عبدالعزیز سے ابراغ چا عبدالرحیمہ داستا چی کم طرف تا کٹا چولے دی اخبی دی کم طرف تا دی دا خود دروازی طرف تا چولی دی دا اخبی دی دروازی نسیٹ تکا تی بیمار استا تا پوخ لدى نبیان و امام را روان دے درس وکال اوانی سے کم نکتر شوے دی غرح کارشی سو کی پی جانی نہیں پی جانی حضور مبارک سوار لسنیم سوا کالو شی دنیا نے پردہ کھڑے دا اور فرشتے مان سوار لسنیم سوا کالا رست تپوز کھائی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل حضور وی زہاگا یارم کہ سوار لسنیم سوا کالا پیدا سوار لسنیم لکا کالا رست امتی ما پی جانی چیزو محمد رسول اللہ یار ہاگا یار متوجہ ہے اور ساتھ سے مبارک جلوہ افروز دے متوجہ ہے آدم علیہ السلام نراواخلا ابراہیم سے تا آدم علیہ السلام نراوالا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے یو پیغمبر دو امتی خبر تا نرازی یو سرور کونین چی دے دخل امتی خبر آخری ځکه یو شاعر وایي چې ما ته متوجه ته د حجاز مدینه لرې د زمانه د حجاز زه د زړه په مدینه کې جانان ګورم د حجاز مدینه لرې د زمانه زه د زړه په مدینه کې جانان ګورم دا زموږ ایمان دی چې انبیا ژوندي دي انبیاء ژوندي دي په حضور مبارک پسې په بیت المقدس کې لمونځ کړی دی نو چې دا امام کله لمونځ کوي ته پسې شاته کوم مقتدیان ولاړ دي دا مړه وي که ژوندي وي د مړو د ژوندو خو به فرق کوئ که نه چې مړ وي هغه مخې ته کټ کې پروت وي هغه د امام مخې ته
کټ کې بروت هغه مړ دی او دا چې ورپسې ولاړ دي دا ژوندي دي عقاید و جهان چې بیت المقدس کې موز کور پسې شاته ټول ولاړ دي او پارواح ثلاثه کې اشرف علي تانوسی له خبر لیکي دا او دا ډېر خوان خبره ده چې کله د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله زنکدنو نو په زنکدن کې خندل چاوته والی هغه ته په خدای یقینو کوي خاندم زکا چې سلګي شروع شي دلته کټ سر ته د دوه کونو سردار ودرېد عقاید و جهان د ما سر ته ودرېد زما نظر په عقاید و جهان باندې ولګېد ځکه بابا فرمایي سو اونوي نو مستا سترګې که خدای کا اسرائیل لره به هم رضان ورنکم سو اونوي نو مستا سترګې که خدای کا اسرائیل لره به هم رضان یو خبره تاسو ته وکړم په دې اولیاو کې یو ولی دی خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه داسې داسې یو خبر وکړم جی او بیا به یو ناز شریف نو خو ستاسو مېلمه یم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ خلیفہ دے شہزادہ دے گلنو دا ہندوستان پر ٹی وی بازار کی دربار لگولے دے سلطان شمس الدین التمش دا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مورید دے ایسے دے جی بادشاہ دے د هند په لکونو خلق به سلام لراتلل ها د زمانه خوارج د زمانه دا ټکی را سره وای د زمانه خوارج منصوبه جوړه کړي او زنانه تیار کا داغه په خوا کې د دوه میاشتو ماشومو زنانه راغه بادشاہ دربار لګولې دي شمس الدین التمش دربار لګولې بادشاہ سلامت ویل کو جړای کوله هاي فقه فغانه کو څه چل شوی دی څه چل شوی بادشاہ ما سره ظلم شو بادشاہ ما سره ظلم شو شمس الدین وته په مې څه نظر شو وی ما سره بدکاری شوی دا او دا بچی مې دا غنه شوی دی وی دا شا کړی دی چې سر ته قلم کم وی بادشاہ سلامت برداشت بنه کې وی نا د شریعت نه خلاف کار چی زبط سر قلم کم وی ته چې د شاه الله سونه کولې دی خواجه قطب الدین بختیار کاکی ما سره زنا کړی دا الله یعذ بالله ثم وثم خو بادشاہ لاسونه اوره پیدا چې اوره پیدا چې خدا دا څنګه مسله وشوه خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مریدانو تم ویل سلطان شمس الدین التمش کینا زنن دیو ملزم په بیس راغلیم ما ته مخه پکې گئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ و ته عرضو کې چې بادشاہ سلامت مال یو شپه ټیم راکا څنګه جی ناغو کې مرید دو وی صاحب درې ورځې به ټیم درکم درې شپې او درې ورځې به ټیم درکم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ د شپې رب ته ودرېدلو کریمه خودت څه شي راغلی مو دا ما سره سو شو وجړېده په دې جړا کې په دې ناستې سترګې ورغې معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه ولا آواز ورکړ بچې غمونه کې درغلم نو دې په اجمیر شریف کې خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله په دلی کې خوب کوته بچې
درغلم وارخطا نکې په کوم ورځ چې ته میدان ته وځې د هغې نه وړاندې به زه ماښام ستا مېلمه یم د هغې نه وړاندې به په هغه ورځ باندې د هغې نه وړاندې ورځ باندې به ماښام زه خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ انتظار کئی اذان شلو د ماښام قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ و منٹ به انتظار که د خواجہ هند اندازه ونه لګې دا مانځه ته ودرېدلو چې درې رکعاته مونځ وکړو چې سلام یې وګرځو داسې چې وې کته شاته په درېم څلورم صف کې خواجه معین الدین چشتي اجمیري ولاړ دی د مینې اواز رانغی د محمد شفیق امینی صاحب ته خو به د دې خبرې اندازه وي خو ما یو خبره اورېدلې وه زمونږ د مرشد باباجي صاحب چې کوم دی حاجي محمد امین صاحب هغه د دې ټنګ ټونګ ډېر سخت مخالف و د شریعت ډېر سخت پابند و نو په دې رزړو کې چا ډور سرنا مجلس جوړ کړو تاسو ته خبره معلومه یا بنې معلومه ده ما د متوجه یې کنه متوجه نو دا مجلس جوړو نو یو بل صاحب یو حاجي محمد امین صاحب نو ورغه په هغې باندې هغه ټنګ ټکور بند کړ خو هغه ټنګ ټکور چې نو هغه بل انداز کې دی خو اوس ځکه څه نشي ویلی چې بیا خو کوس مې خوله وازه کړو چې دا وابي شو هغه ورته عام زبان کې ورته قوالي وایي په خبره باندې پوهېږې محفل سما چې ورته وایي حاجي صاحب ورته بچې دا کار مه کوئ په خبره پوهېږې سیز بند شو جي چې بند شو چې سهار شو حاجي محمد امین صاحب را پاڅېد او بچي ته وایي خادم ته وی چې مرید ته وی بچیا رزړو ته لاړ شه هغه خو خواجه صاحب گزارو کو زما خو مرشد کامل زه خو ته بس شوم خو هغه مولا وګورې چې داغه سال دی داسې زما په خبره پوه نه شوې چې خواجه صاحب د هندوستان نه هغه شعر وایي زه خو د خدای بچ کوم خو چې داغه بس دی حاجي بابا سو یا رحمان بابا حضر رحمان چې غشولم خطا نزي په بغداد کې مې کامل پیران شته تاسو ګورئ د دې خلکو ساجیبان راځي خواجه هند راغی ګلونو نائب رسول راغی تول مصطفی راغی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ راغے ماشاءاللہ سحر شو د خپل مرید د خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دی د خپل بچی نه د قطب الدین بختیار کاکی د لاسونو میدان ته راوستو چې راوستو نو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه وته بابا جی په جړا شو وتا چپ خواجہ سے بتوے چې راپو نه وي پتا امتحان راغی به دې څنګه شروع کی ته د یوسف علیه السلام نه لوی سړی ته د عایشه ابۍ نه لوی سړی ته د موسی علیه السلام نه لوی سړی چپ چغاګونه کې خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه خاموش کړ چې خاموش کړ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے پس جناب سلور گواہان پیش کی او گواہان یوم پاسے دا زی مرجی بلم پاسے دا زی مرجی سلور کسان پاسے دا تاسو په خدای ته مخامخ کېږئ دا زما بچی دی زه پیژنم بیا زنانه له ورغې ته بچی لو مزل مخې ته پروت دی د قبر او د آخرت ځان خرق نه کې وایي نه باباجي خفه کېږه ما زه حقیقت وینا کوم په دې کې خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه ورته وفرمیل بچی دې راوله سبحان الله ووایې هغه بچی دې راوله
هغه د دوو میاشتو بچی راوله هغې کې راواغسته میدان ته یې راوسته وایي باباجي صاحب بچي ته څه وی وایي دا بچی به زما ستا فیصله کوي اوس د مینې اواز رانغی دا بچی به زما خواجه قطب الدین بختیار کاکي ستا فیصله کوي ووایه بچیا ستا پلار څوک دی قطب الدین بختیار کاکي دی که بل دی هغه د مور په غېږ کې کېناسته اے د هند خواجه پتا دې زما سلام وي اے د هند خواجه پتا دې زما سلام وي قطب الدین بختیار کاکي د دې نه وړاندې زما مور لیدلې نه ده هغه چې دا پکا مخامخ په کرسۍ ناست دی دغه زما پلار دی اوس د مینې اواز رانغی زه څه وکړم ولې په حدیث مبارک کې قید الجهان د جریج واقعه نه ده بیان کړې نه ده بیان کړې د جریج واقعه زه سنیم زما سنیت چې د عثمان زو نه روان کړې د حاجي عباس شریف نه روان کړې او د دې زنځیر یوه کړۍ شمارې چې د زنځیر کړۍ ختمیږي سرور کونین سره به میلاو شوی اوس د مینې اواز راکړئ زموږ د سنیت تسلسل د قید الجهان تر ذاته پورې دی مخالف د نن د 200 کاله وړاندې توره تیاري هېڅ ورسره نشته الله دې زموږ په حال رحم وکړي یو ناز شریف به ووایم د زړه ټکور حضرت قبله ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب هغوی به خبرې کوي زما طبیعت هم لږ ناسازه دی خو دا د خدای رحم دی چې تقریر وکړم نو ښه شم بوج مې د ذهن نه کم شي ولې د الله په ذکر کې د محبوب په ذکر کې او د اولیاءو په ذکر کې دې کې وایي زړه ته اطمینان میلاوي او زړه پې مضبوطېږي وایي دا د قرآن مضمون دی که نه چې محبوبه موږ تا ته د انبیاو قصې بیانو دپاره د دې داسې ده که نه جي چې ستا زړه پې باندې مضبوط شي او ثابت قدم شي د دې خلکو په تذکره کې الله خیر یې دی راځئ چې یو عجیب بابا یو کلام درته ووایم د مجاهد قاضي محمد امین باباجي صاحب او بعد هغې نه به انشاءالله بیا دعا کوو زړګي سترګي لګوا دا قدم لار نه ده حضرت پیږي قدمونه دومره خوار نه ده حضرت پیږي د الله د رضا لپاره دا قید الجهان د روح خوشحالولو دپاره د حاجي محمد امین باباجي صاحب د روح خوشحالولو دپاره د الله د رضا دپاره په اخلاص به وایي حضرت پیږي قدمونه دومره خوار نه ده حضرت پیږي په دې کوڅو کې زار شمه په دې کوڅو کې جانان ښکلي قدمونه ایښي په دې کوڅو کې به جبریل علیه السلام خفیه بلا د شوقت للو رو رستا دا خود بار ندا حضرت پیږي زار شما حضرت دغلس کولی دار شما دغلس کولی مناری می دجالان دحرم یوهم کما
بیخی اس دا باب السلام شمی دجانا رزیلا اس دا باب السلام شم دجانا رزیلا سینہ دہس عاشق لدی درد قرار لگا حضرت بیخی خاشما حضرت بیخی سلام دا محمد آمین عسکری پا حضور دا محبوبا سلام دا محمد آمین عسکری پا حضور دا محبوبا جو لئی خالی روڑ لشاہ